الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة البيضاء حتى أضحت كلمته الباقية راسخة الأساس شامخة البناء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمند مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو ته چې د قرآن کریم را رسېدلی دی او دین اسلام را رسېدلی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت را رسېدلی دی دا د هغه د شاګردانو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین برکت دی. په هغه زمانه کې ټیپ ریکارډ نشته، موبایل نشته، دا غي باوجود د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کاغه د جمعات ژوند دی، کاغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بازار زندگی دا، کاغه د تجارت د لین دین ژوند دی، کاغه په کور کې د خپل اهل او عیال سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق او کردار دی، کاغه د دوستانو سره یا د گاونډي سره لین دین دی. کچره هغه ژوند د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انفرادي دی که اجتماعي دی، که د پیغمبر علیه السلام خوب دی د خوب نه راپاڅېدل دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کېناستل دی ودرېدل دی، د حضور علیه السلام سیرت او صورت دا 100% دقه شاګردانو دا جناب آقای نامدار صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته را رسولی دی. داسې ریکارډینګ دغه صحابه کرامو کړی دی چې بجلی شته او که نشته، که چېرې شپه ده او که ورځ ده، که تیاره ده او که رڼا ده، په هر صورت کې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم چې کم ادا کړی ده، حضور علیه الصلاۃ والسلام کم عمل کړی دی، دغه عمل دغه صحابه کرامو موږ او تاسو ته را نقل کړی دی او موږ او تاسو ته یې ښودلی دی. د الله پاک انعامات بې شماره دي او د الله پاک نعمتونه دا په هر انسان باندې، په هر پیری باندې، د دنیا په هر مخلوق باندې دي. خو نن یو څو ناشنا نعمتونه داسې تاسو ته ذکر کومه چې هغه په سرور کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په صحابه کرامو باندې مشترکه الله پاک فرمایلی دي. اشتراک په نعمتونو کې دی، هغه نعمتونه چې کوم الله پاک یو طرف ته پیغمبر جناب محمد رسول الله ته ورکړي دي، بل جانب ته دغه نعمتونه الله پاک
صحابه کرامو ته ورکړي دي اشتراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده د صحابه کرامو سره په دغه انعامات او نعمتونو کې دا غي یو نعمت هغه انتخاب ده الله پاک د محبوب پیغمبر انتخاب کړی دی د انبیاء الله پاک انتخاب کړی دی الله تعالی قرآن کې فرمایي وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مونږه انتخاب کړی د انبیاء علیهم السلام وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مونږه رسولي دي دغه انبیاء کرام صراط مستقیم ته یو طرف ته الله پاک انتخاب کوي د انبیاء کرام علیهم السلام بل طرف ته الله پاک انتخاب کوي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله تعالی قرآن کې فرمایي مونږه میراث کې ورکو کتاب هغه کتاب چې کوم مونږه رازل کړی دی دغه کتاب مونږه میراث کې ورکو هغه بندګانو ته چې کوم مونږه منتخب کړي او غوره کړي دي په خپل بندګانو کې صحابه کرام کې مراد دي نه انتخاب د انبیاء د حضور علیه السلام انتخاب یو جانب ته او بل جانب ته الله پاک د صحابه کرامو انتخاب فرمایلی دی نو انتخاب دا نعمت مشترکه ده په مابین د حضور علیه السلام او صحابه کرامو کې بل نعمت مشترکه هغه رضا د رسول صلی الله علیه وسلم دا قرآن کې الله تعالی فرمایي اخر سپاره کې ولسوف يعطيك ربك فترضى زرد الله پاک بدر کې پیغمبر تا هغه سا فترضى چې باغې باندې وتر راضي شي دې یو نقطه قابل خبر ده چې کله حضرت موسی علیه السلام هغه پیغمبر چې هغه الله پاک کلیم الله ګرځول دی هغه د زرګاو خلق او د لکاو خلق پیغمبر دی د بنی اسرائیل الکلام موسی علیه السلام الله پاک تعرض کوي وعجلت الیک ربی لترضى اے الله ما تادیو کرستا طرف ته دې د پاره فترضى چې ترازی شي دلته کې حضرت موسی علیه السلام طالب دی او الله پاک مطلوب دی لیکن زار شم چې کله نمبر راغی د سرور کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله تعالی فرمای ولسوف يعطيك ربك فترضى الله پاک په دومره در کې تا ته پیغمبره چې تبا الله پاک بتا راضی کې دلته الله پاک طالب دی محمد رسول الله مطلوب دی د پیغمبر شان د آیت بیانې الله تعالی په دې آیت کې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي فترضى چې ته راضي شي رضا د رسول الله تعالی ذکر کړی دا بل طرف ته صحابه کرامو ته الله تعالی د رضا اعلان خوشخبری ورکړی دا لندخلنهم مدخلا يرضونه الله تعالی فرمایي موږ داخل کو خامخا صحابه کرام هغه زیتا يرضونه چې باغې باندې صحابه کرام پر راځي یو طرف ته د رضا خوشخبری الله پاک خپل محبوب پیغمبر ته ورکړي بل طرف ته الله پاک ته رضا خوشخبری صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ورکړي د پیغمبر رضا مطلوب ده د صحابه کرام رضا مطلوب ده دریم نعمت مشترکه د پیغمبر او د صحابه کرامو منځ کې هغه ثبات د قلب دی د زړه مضبوطوالی دی قرآن کې الله تعالی خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي الله تعالی فرمایي خپل محبوب پیغمبر ته لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا دې دپاره مونږ مضبوط کو په دې سره ستا زړه پیغمبره ورتلناه ترتیلا مونږ دا قرآن په تا باندې لولو په ترتیل سره په قلاره باندې نقطه ورکې دا د الله پاک په 23 کاله کې قرآن کریم نازلې لږ نازلېږي د حادثې مسلې مطابق الله پاک نازلې دې دپاره چې د پیغمبر علیه السلام په زړه کې دا قرآن مضبوط شي درس هم دا انداز دی استاد چې خپل شاګرد ته درس ورکوي لږ ورکوي دې دپاره په زړه کې مضبوط شي پیر خپل مورد ته وظیفه ورکوي لږه ورکوي دې دپاره د هغه په زړه کې مضبوط شي الله تعالی خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي لنثبت به فؤادک دې دپاره په قرآن سره مضبوط کو مونږ ستا زړه لره بل طرف ته صحابه کرامو ته الله تعالی فرمایي قل نزله روح القدس من ربک ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین الله تعالی فرمایي قرآن کې چې قرآن کریم روح القدس نازلې دې لپاره مضبوط کې الله پاک په دې سره مؤمنان نه مراد صحابه کرام دي تثبیت قلب
خوشخبری الله پاک څنګه محبوب پیغمبر ته ورکړی دا دا خوشخبری الله پاک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ورکړی دا بل نعمت مشترکه الله تعالی په حضور باندې سلام را لېږي قرآن کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ پر اختیار پیغمبر باندې سلام لېږي اے د ایمان خاوندانو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو سلام ولېږئ پیغمبر علیه السلام باندې په سلام لېږلو سره درود ولېږئ پیغمبر علیه السلام باندې الله پاک سلام لېږي په جناب محمد رسول الله باندې بل طرف ته الله پاک سلام لېږي صحابه کرام باندې قرآن کې الله فرمایي اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم چې کله راشي تا ته پیغمبر مومنان مراد صحابه کرام دی ورته وایا سلام علیکم سلام دې پتا سو باندې هر مومن سلام لېږي صحابه کرام باندې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین سلام دې په موږ باندې او سلام دې د الله په نیکانو بندگانو باندې نیکان بندگانو اول مصداق صحابه کرام دې څنګه سلام چې الله پاک په جناب رسول الله باندې لېږي دارنګ سلام جناب رب کائنات پر رسول په صحابه کرام باندې لېږي دارنګ سلام مومنان په صحابه کرام باندې لېږي نو سلام لېږلو کې انبیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام دا مشترک دي دا یو بل نعمت مشترکه ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک رحمت للعالمین ګرځولې ده قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ فرمائی واللسم سپارے کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما تنے لے گلے پیغمبر مگر رحمت عالمین دا پارا عالمین دا مراد ما سوا اللہ نا ما سوا رسول اللہ رحمت تے دا ما سوا اللہ دا پارا کاغی انسان تے دا غد پارا رحمت تے دا پیری دا پارا رسول اللہ رحمت تے دا کائنات دا ہر ذرے دا پارا رحمت تے جمادات تے نباتات تے دا طول دا پارا رحمت تے بل طرف دا امت او دا صحابہ کرام اللہ پاک خیر امتن گرزولے دے کنتم خیر امتن اخرجت للناس اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائے تاسو بہترین امت یہ دے اول مخاطبین اول مصداق صحابہ کرام دے صحابہ کرام تا اللہ تعالیٰ فرمائے تاسو بہترین امت یہ اخرجت للناس دا خلق دا پیدے دا پارا استریشی ہوئے دا دن دا پیدے دا پارا دنیا دا پیدے دا پارا دا آخرت دا پیدے دا پارا استریشی ہوئے دیو طرف تا رسول اللہ رحمت للعالمین دے بل طرف تا صحابہ کرام خیر امت دے خیر للعالمین دے بل نعمت مشترکہ دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام پمینس کے نبی علیہ السلام صلی اللہ پاک وعدہ کے دا کفار دا غلبے قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللہ پاک بستا امداد کے مضبوط امداد سرا سورہ فتح شپگشتم سپارہ کے دا آیت موجود دے بل طرف دا اللہ پاک دا صحابہ کرام سرا دا خپل نصرت امداد کے دا غلبے اعلان کے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فاللہ پاک باندے لازم دے اللہ پاک پر ذمہ باندے لازم دے نصر المؤمنین دا مومنان امداد دا صحابہ کرام امداد یو طرف دا امداد وعدہ اللہ پاک دا حضور نبی کریم سرکے بل طرف دا اللہ پاک دا امداد وعدہ دا صحابہ کرام سرکے دا اللہ پاک دا خپل پیغمبر سر دا فتح وعدہ کرے دا قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یقیناً منگا فتح در کرے تا تا اے پیغمبر فتح مبینہ واضح فتح منگا تا تا در کرے دا دا آیت پا صلح حدیبیہ کے نازل دے مراد صلح حدیبیہ دا دا غین بعد دا فتوحات و دروازے کو لاؤ دے فتح مکہ راغلے دا غزوہ خیبر کے فتح راغلے دا غزوہ حنین کے فتح راغلے دا دا غین بعد نور فتوحات راغلے دے سنچ وعدہ اللہ پاک دا فتح کرے دا دا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ سرا دارنگی دا فتح وعدہ اللہ تعالیٰ کرے دا صحابہ کرام سرا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ورسول اللہ پاک صحابہ کرام تا فتح نیزدے دا فتح وعدہ یو طرف تا دا سرور کائنات سرا بل طرف تا دا سرور کائنات دا شاگردان سرا دا اللہ پاک دا برگزید بندگان سرا چاگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ پاک او پر اختیر رحمت لے پا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ باندی قرآن کے اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ دا اللہ پاک پر اختیر رحمت لے پا جناب آقائی نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ باندے
بل طرف ته الله پاک رحمت لګي په صحابه کرامو باندې هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور الله پاک اغزاد ته چې کوم رحمت لګي په تاسو باندې تاسو نه مراد صحابه کرام دي مخاطبین صحابه کرام دي الله پاک رحمت لګي په صحابه کرامو باندې وملائكته الله پاک پر اختیار رحمت لګي صحابه کرامو باندې نو رحمت یو طرف ته الله پاک په سرور کائنات باندې لګل دی بل طرف ته رحمت الله پاک په صحابه کرام باندې لګل دی په نزول رحمت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک دي ورسره صحابه کرام شریک دي بل نعمت مشترکه د الله پاک د طرفنا د سکینه نزول ده سکینه د الله پاک یو خاص قسم رحمت ده قران کې الله تعالی فرمای هو الذي انزل السکینه علی رسوله الله پاک اغزاد ته چې سکینه نازله کړي د خپل پیغمبر باندې یو طرف ته سکینه رحمت الله پاک په سرور کائنات باندې نازله کړي دا بل طرف ته الله تعالی فرمای فانزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین الله پاک رحمت نازلې سکینه نازلې پر رسول خپل باندې مؤمنانو نه مراد صحابه کرام دي نو نزول سکینه څنګه پر رسول الله باندې دا په سرور کائنات باندې دا دارنګ نزول سکینه په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د شرح صدر خوشخبری اعلان ده آخر سپارہ کی سورہ علم نشرح پہ ابتدا کے اللہ تعالیٰ فرمائے علم نشرح لک صدرک آیا مونږ نه د کول او کرستا د پاره سینستا د شرح صدر خوشخبری سرور کائنات ته الله تعالی فرمای دارنګ د شرح صدر خوشخبری الله پاک صحابه کرام ته فرمای افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه آیا هغه څوک چې الله پاک دا غسینه کول او کړی دا د اسلام د پاره او د پرانا باندې د خپل رب ته طرفنا مصداق د صحابه کرام دي څنګه د شرح صدر خوشخبری سرور کائنات ته الله تعالی فرمایلی دا دارنګ د شرح صدر خوشخبری جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته الله تعالی فرمایي وس هغه مقام د شرح صدر چې د کم طلب حضرت موسی علیہ السلام کوي شپارسمه سپاره کې سورہ طه کې حضرت موسی علیہ السلام دعا کوي د الله پاک په دربار کې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري حضرت موسی علیہ السلام طلب کوي د الله تعالی نه ارزو کوي درخواست کوي د الله پاک په دربار کې سفرمای رب اشرح لي صدري اے زما رب زما سینه کولاو کې اے رب زما سینه کولاو کې اے رب زما سینه کولاو کې د شرح صدر دعا کوي حضرت موسی علیہ السلام راشد رسول الله مقام وګورا هغه محبوب پیغمبر د الله تعالی چې بغیر د سوال نه بغیر د مطالبه نه هغه مطالبه چې حضرت موسی علیہ السلام د شرح صدر کوي هغه سوال الله پاک د رب کائنات د طرفنا الله تعالی خوشخبری ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي علم نشرح لك صدرك ايام غستا سینه کولاو نکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک شاهد ګرځولې گواه ګرځولې د قیامت په میدان کې رسول الله گواہی کوي یو پیغمبر براشي په خپل قوم باندې بدا دعوه کوي چې الله ماستا پیغام رسول دے ما توحید رسالت د قیامت ذکر رسول خپل امت به انکار کوي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر منتسوک نذیر يرون کې نه راغله منتسوک خوشخبری را کون کې نه راغله قوم به انکار کوي پیغمبر به دعوه کوي چې څوک مدعی دی داغه لپاره گواه پکار دی الله پاک په دربار کې ارشاد پکېږي گواه دې څوک دی گواه به سرور کائنات جناب محمد رسول الله وی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا رسول الله برا پاسه گواہی وکي بیا به دا امت گواہی کوي رسول الله الله پاک گواه ګرځولې ده بل طرف ته الله پاک د صحابه کرام مبارک فرمای لتكونوا شهداء على الناس دې لپاره چې تاسو وګرځيږئ گواهان په خلق باندې څنګه شاهد گواه رسول الله دې دارنګي گواهان صحابه کرام هم دي زګدا داونګه کو صحابه کرام معیار حق دي انبیاء کرام الله تعالی معصوم د ګناه نه پیدا کړی دي دا مسله قابل غور ده دا معصوم مطلب دا چې انبیاء نه ګناه نه کیږي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
سورہ فتح کے اللہ پاک خپل محبوب پیغمبر ته فرمای انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے پیغمبر مونږ تا ته درکړه فتح مبینا، ښکاره فتح، واضحه فتح، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، دې دپاره الله پاک معاف کړي تا ته هغه څه چې تا نه مخکې شوي ستا نه وروسته شوي دي. د دې تشریحات خو ډېر دي. یو تشریح استاد محترم حضرت مولانا مغفور الله بابا جی دامت برکاتهم العالیه فرمایلی دا، فرمایي لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مغفرت د غفر نه دی، د غفر معنا پرده ده. الله پاک ستا منځ کې ستا د ګناه منځ کې پرده راویستې ده. مطلب دا د ګناه او ستا منځ کې پرده ده. ګناه تا ته نږدې نشي راتلی، ګناه تا ته قریب نشي راتلی، ستا نه ګناه نه کېږي. 12مه سپاره سوره یوسف په هغې باندې ګواه دی. کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء. دارنګې الله تعالی فرمایي مونږ واړول د حضرت یوسف علیه السلام نه السوء ګناه والفحشاء بېحیایي، بېحیایي را روانه وه. زلیخه مطالبه کوي د حضرت یوسف علیه السلام نه د ګناه، دا ګناه راتله یوسف علیه السلام ته، الله پاک دې دا ګناه بل طرف ته واړوله. نو انبیا الله پاک معصوم پیدا کړي. معصوم مطلب دا د انبیاو نه ګناه نه کېږي. گناہ کرا روانے پیغمبر تا اللہ پاک ادرے پہ یوزے کے دا گناہ پیغمبر نہ کیگی نا، لیکن صحابہ کرام اللہ پاک محفوظ پیدا کری دے. نہ محفوظ مطلب دا دا بشری تقاضے مطابق، دا انسانی کمزوری مطابق کچرے دا صحابہ کرام نہ گناہ شوی دا، اللہ پاک دا غیر صفائی اسباب برابر کری دے. زارشم دا صحابہ کرام نا زکا اللہ پاک ما یار حق گرزولا. یو صحابی را غیا رسول اللہ زمانہ گناہ شوی دا، ما پاک کا پیغمبر علیہ السلام دا غنہ گواہی اخلی سلور زلاغه پسان باندې گواہی کوي، اقرار کوي دا الله رسول ما گناہ کړی، ما پاک کا. پیغمبر علیہ السلام پاغه باندې د شریعت د حکم مطابق الشیخة والشیخوخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. پاغه باندې د رجم حکم جاری کوي. صحابه کرام پکانو باندې هغه ولي یو صحابي یو جام راغستې د وخ پاغه باندې ولي داغه د وای आवाज کیږي. غالبا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے د خنینه س کلمات وباسي، سسپک کلمات وباسي. حضور علیہ السلام فرمای دا سموایا اے عمر کچره د دې صحابي دا توبه دا په تمام اهل حجاز باندې تقسیم کړی شي. الله پاک په ټول اهل حجاز ته مغفرت فرمایي، ټول اهل حجاز په الله تعالی معاف کړي. هغه صحابه کرام چې دا غوینه ګناه به وشوه، الله پاک په دغه اسباب پیدا کړ، هغه به معاف شوه. دې ته ویل کېږي صحابه کرام الله پاک محفوظ پیدا کړي دي. انبیا معیار حق دي، دارنګه صحابه کرام معیار حق دي. قرآن فرمای دا زما فتوونه دیو بل مفتی دا عالم فتوونه دا دا قرآن کریم فتوه دا. قرآن کلاو که سور بقرہ ولا سپارہ اگه که اللہ تعالی فرمای فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کچره تاسو ایمان راوړی، اے مکی والا دا خبر واورئ، اے مدینه والا واورئ، اے پاکستان والا واورئ، اے دا تمام دنیا انسانانو دا خبر واورئ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کڅوک ایمان غواړي، د ایمان معیار غواړي. صحابه کرام د ایمان معیار دی. د ابوبکر صدیق پشان ایمان راوړي، د عمر فاروق پشان ایمان پکار دی، د عثمان ذوالنورین پشان ایمان پکار دی، د علی مرتضی پشان ایمان پکار دی، د زبیر پشان ایمان پکار دی، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داوی پشان ایمان پکار دی. قرآن اعلان کوي معیار حق غواړي، د حق معیار غواړي. صحابه کرام دی کدا سي ایمان تاسو راوړي د الله پاک ته قابل قبول دی. فقد اهتدوا، الله پاک سرټیفیکټ ورکي، سند ورکي چې د خلق هدایت یافته دی. وان تولوا او کڅوک بل طریقې باندې ایمان راوړي، صحابه کرام د منځ نه لري کوي، صحابه نه منما. الله تعالی فرمایي فانما هم فی شقاق. دا سړی په مخالفت کې دی، دا سړی په گمراهۍ باندې دی، دا په هدایت باندې هیڅ چری نشي کېدی. نو د صحابه کرام ایمان معیار حق دی. راشد قرآن نه تپوس کو صحابه کرام معیار حق دی. قرآن اعلان کوي اولئک هم المفلحون، کامیاب خلق پورې صحابه کرام دی. قرآن اعلان کوي اولئک هم الراشدون، هدایت یافته خلق پورې هغه صحابه کرام دی. قرآن اعلان کوي اولئک هم المؤمنون حقا، حق مؤمنان ګورې صحابه کرام دی. قرآن اعلان کوي اولئک لهم مغفرة ورزق کریم، هغه خلق چې د هغوی دپاره الله پاک مغفرت او رزق کریم تیار کړی دی، دا خلق صحابه کرام دی. پیغمبر علیہ السلام په صحبت کې کم خلق پاتې کېدا،
دا الله پاک را غون کړی دا وی انتخاب الله تعالی کړی باقاعده اختارهم الله لصحبت نبیه الله پاک د دوی انتخاب کړی د خپل پیغمبر د صحبت لپاره زموږ استاد په دفتر کې چې کله برتی کېږي د هغې لپاره انتخاب کېږي 2000 کسان راشي په هغې کې 15 شپږ سلیکټ شي باقیرت شي واپس شي نو الله پاک چې د خپل محبوب پیغمبر لپاره د سرور کائنات لپاره د هغه پیغمبر لپاره الله پاک قرآن کې الله تعالی فرمایي لولاک لما خلقت الجنه لولاک لما خلقت النار لولاک لما خلقت الارض لولاک لما خلقت السماء اے پیغمبر کما ته نه پیدا کوله اسمان به نه پیدا کوله ما بس بک نه پیدا کوله ما به جنت نه پیدا کوله ما به جهنم نه پیدا کوله دا پیغمبر دا صحبت لپاره شاګردۍ لپاره الله پاک انتخاب نه کوي یقینا انتخاب الله تعالی کوي دا صحابه کرام د قیامت د سبا پورې څومره انسانان پیدا کېدا یو الله پاک منتخب کو د خپل محبوب پیغمبر د صحبت لپاره الله پاک دا وی انتخاب کړی دی دا ولې زنه صحابه کرام معیار حق دی مفتی شفیع رحمه الله علمی کشکول کې د صحابه کرام واقعات لیکلي دي زبدا وما حضور د الله د حضور دی من کان لله کان الله له صحابه کرام د حضور دی حضور د صحابه کرامو دی صحابه کرام د الله د صحابه کرامو دی صحابه کرام د الله دوستان دي څوک د الله دوستانو سره دوستی کوي د الله د هغه سره دوستی ده څوک د صحابه کرامو سره دشمنی کوي د الله د هغه سره دشمنی ده پیغمبر علیه السلام حدیث نقل کوي رب کائنات فرمایي دي ته حدیث قدسی حدیث الهی ویل کېږي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب څوک زما د دوست سره دشمنی کوي الله تعالی قرآن الله تعالی فرمایي حدیث قدسی کې د هغه سره زما طرف نه د جنگ اعلان دی مفتی شفیع رحمه الله یو دوه واقعات ذکر کړي اخیره خبره بیا بس فرمایي د هندوستان نه سره ته حج لا سره حج ته ملګرو سره میلاو شي ستاسو خواهش ته بل ملګری بل یو ملګری ورته زما یو خواهش ته خدا به پوره کړي اول به ما ته قسم کې دا غینه بعد به تداوی ما هغه ټیک ته وعده دا قسم نکوم والا بهر له چې وعده دا چې کله د پیغمبر علیه السلام روزه مبارکه ته ورسیږي ناول به سلام پیش کې زما طرف دا چې هندوستان کې یو سړی د تا سلام وای د الله رسوله او بیا دا غینه بعد ورته دا وې چې اے د الله رسوله ستا پر اخوا کې نعوذ بالله کدا دو دشمنان نه وي یو ابو بکر بل عمر زوستا زیارت ته راغلی وي ستا ملاقات ته راغلی وي دا صاحب ورته وایي کوم حج ته روان دی دا ګستاخي نشم کولی د رسول الله په دربار باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه اطهر باندې دی ورته وایي نه دا به خامخا کې زما سره د وعده کړی دا پیغمبر علیه السلام روضې ته رسې بهرحال د هلالو حج ته حج کوي د هغې نه بعد د پیغمبر روضې ته مخامخ ولاړ دی سلام پیش کوي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته د سلام نه بعد سلام پیش کوي یا رسول الله د هندوستان پلان کې د فلان کې سوی تا ته سلام وای د سلام نه بعد ما ته دا پیغام پیش کړی دی نقل کفر نه باشد اے د الله رسول ستا په خوا کې یو ابو بکر بل عمر دا ستا دوه دشمنان دي کله ستا په خوا کې نه زوستا زیارت او سلام ته راغلی لاړو خپل ځای ته او د په خوب کې ورته رسول الله راغی رسول الله ته فرمایي درته وای دا پیغام د کم چا طرف نه تا راوړی دی دا صاحب وای ما په خوب کې وکتل هغه سړی په نظر باندې راغی چې کم د صحابه او دشمن دی په مخامخ ما ته په نظر باندې راغی ما اشاره وکړه یا رسول الله دې سړي طرف نه ما دا پیغام راوړی دی رسول الله په خوا کې عمر فاروق ناست دی عمر فاروق ته رسول الله امر کوي پاسه عمره په خپل توره باندې د دن سر جدا کا عمر فاروق خپل توره راوېستا هغه سړي نه سر پرې کو سره یو طرف ته گزار شو تنه بل طرف ته را پرې وتله وې زه د خوب نه را بیدار شوم تبې نیولې یم په بدن باندې مې را پرپې راغلی دی بهرحال ورځې شپې تېرېدلې سموده بعد چې واپس رالم خپل کلي ته دهلي ته هندوستان ته خلک مبارکۍ ته راځي هغه صاحب مبارکۍ ته رانغی ما معلومات کوله لاړم د هغه کور ته تپوس کوم په کور کې بیبي راته وایي خو مړ شوی او وفات شوی دی ما یې څنګه مړ دی په هارټ اټیک باندې مړ دی اکسیډنټ باندې مړ دی په بلې حادثې سره مړ دی بیبي راته وایي نه باتروم ته ننوتی بیت الخلا ته او د سماعتې دپاره 2 غنټې 3 غنټې تېرې شوې بهر نه راوځې مونږ دروازه کولاو کړه مونږ کتله سر ته چا پرې کړی دی په چړه باندې یو طرف ته سر پروت دی بل طرف ته تنه پرته ده وایي ما اندازه ولګوله چې دا واقعه کله راغلې ده ما د خپل خوب هغه وخت را یاد کو
کو او ما د سړي د قتل دا وخت را یاد کو ما اندازه ولګوله ما وی واقع دا د سرور کائنات د جناب محمد رسول الله داغه مشفق دوست چې پیغمبر علیه السلام داغه باره کې فرمای لو کان بعدی نبی لکان عمر د عمر فاروق توري د نصر جدا کړی دی کرامات د اولیاء حق دي زموږ د عقایدو کتابونه په دې باندې ګواه دي اگر چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دی دا یو ډېره تفصیلي مسله ده خو کرامات د اولیاء حق دي د عمر فاروق کرامت ته داغه د وفات نه وروسته کرامت هم دې ته ویل کېږي چې د عام انسان په اختیار کې نه دا اصل کې د الله تعالی کار دی د الله تعالی فعل دی نسبت ولی ته کېږي دا د کسب په اعتبار سره کېږي بهر حال دا کرامت د اولیاء حق دي صحابه کرام د الله پاک دوستان یو بل واقعا ذکر کومه یو سړی او هغه پیغمبر علیه السلام روضې ته مخامخ ولاړ دی او سلام پیش کړي د سلام نه بعد څه اشعار تیار کړي دي د حضور علیه السلام په عقیدت کې او دا صحابه کرام د ابوبکر عمر په عقیدت کې هغه پیش کړي خوا کې یو سړی ورسره ولاړ دی ورته وایي چې زما دعوت په قبلې ځای به زما سره دی لاړو د هغه سره کور ته چې وردن نه شو کور کې هغه څه حضرات کېنولي دي هغوی ته به ویلې سیدی ونیولو او د ده نه ژبه پرې کړه او جبه ورته پلاس کې ورکړه به ورته دا ویلا چې په دې جبه باندې ته د ابوبکر د عمر صفت کې چې نعوذ بالله کم دونه د الله او د رسول الله دشمنان دي دا جبه دی واخله ابوبکر ته ویسه عمر ته ویسه دا در لروغه کې دی وای ما جبه راواغست را روان یما په خله باندې وینه را روانه ده بدن د وینو نه تکسور ده لاندې پزمکه باندې وینه بهيږي لاندې را پریوتو را گزار شو بهوشي ور باندې رااله خو ور باندې راغې د سرور کائنات جناب محمد رسول الله زیارت کئی حضور فرمائی حدیث تا بخاری دے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصورتی چازا پا خوب کی اولی دما یقیناً دا زیر دلیما شیطان زما پا شکل کی نشرات لے پیغمبر علیہ السلام متا فرمائی راتوائی ولی خپے باوید اللہ رسولا پا دے جب ماستا صفت کو ابو بکر عمر صفت میں کولو یو ظالم رانا جب پریکلا پیغور راکو جب دے واقلا ابو بکر تیویس عمر تیویس روغے کی اید اللہ رسول پا دے بانے خپیما رسول اللہ فرمائے خپکے گما جب ما تراکا وی جب میں رسول اللہ تورکلا حضور فرمائے خلق اولاوکا ما چه خلق اولاوکلا پیغمبر علیہ السلام پخپل زی کے دا جب پیٹکلا وی دا خوم نرا بیدار شمرا پاسی دما تکلیف ختم دے بے ہوشی ختم دا درد ختم دے وین بندشوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا معجزہ دا گویا دا ابوبکر عمر کرامت تے ویسے مدبات بیارانم دا پیغمبر علیہ السلام روزے تا چه پکم جب باندے مخی ما دا حضور صفت کولو دا ابوبکر عمر صفت میں کولو اگا جب اللہ پاک را تروغ اکرا دا نوی جذبے سر بیا روزے رسول تا مخامخ ولال لے بیا صفت کے دا رسول اللہ دا ابوبکر عمر صفت کے یو بل سرے پخوا کے پسنگ کے ولال لے و توینن بزما دعوت قبل زما سر بزے شاگردان وی حضرت مخ کے در سر دوکش ویدا نن دعوت مقبلوا دی وی دا اللہ طرف جسی اغم ملاویگی دعوت قبل ور سنت و اجابت الدعوت اغا سر بیا روان دے اغا کور تا داخل شو کم کور کے مخ کے دوکش ویدا دن چیو قتل یو عظیم دسترخان خور دے پاگے من قسم خوراکون پرات دے دے خوراک کے دے خوراک نباد میزبان ورطوئے لگا حضرت را پاسا دن نیو دروازے کو لاؤکا دن نیو قتل یو سرے دے داغا شکل دے بیزو گرزیدل دے داغا شکل دا یو شادو گرزیدل دے ویدا پیجنی وینے پیجنما ویدا زما اغا والد دے چکم ستان جب پریکلی وا دا ابوبکر عمر پا صفت کے یقیناً اللہ تعالیٰ فرمائے سوک زما دا دوست سر دشمنی کئی دا زما سر دشمنی کئی دا ابوبکر دشمن دا اللہ دشمن دے دا عمر دشمن دا اللہ پاک دشمن دے ذکر دا خبر منگا کو سوک صحابہ کرامو تا کافر وی دا کافر دے سوک ابوبکر صدیق تا کافر وی دے کافر دے سوک دا ابوبکر صدیق صحبت نمانی آقا تا صحابی نوی دے کافر دے ذکر ابوبکر صحبت تا قرآن پنس سر ثابت دے سوک با عائشہ صدیقہ باندے قدب تحمت لگئی دے کافر دے سوک داوی رسول اللہ تا وحی نراتلا علی تراتلا اللہ پر اختخط آشوی دا کافر دے سوک دا قرآن دا 40 سپارو قائل دے دا کافر دے ذکر دا اللہ دشمن دے دا اللہ دشمن کافر دے دا زمگا قیدہ دا الحمدللہ دا صحابہ اکرام سلمین خو بکو کنا دا غی سنت خو بخبلو کنا رسول اللہ فرمائی دا اسمان ستوری کا گور ہے پس مکہ بعد صحابہ اکرام دی دا کم ستوری اتباع کوئی تاسو بکامیابی گئی دا کامیابی خطور وارو کنا دا صحابہ اکرام اتباع بکو دا غسر مین بساتو دا غسر محبت بساتو دا خبر آخرہ منگتا اہل سنت والجماعت ویلے کی سنت والا جماعت والا منگتا رسول اللہ پا سنت بانے عمل کو
او موږ د صحابه کرام په جماعت باندې دا غوي په اجماع باندې دا غوي په طریقو باندې عمل کو موږ د اهل سنت والجماعت به لکېږي او زما استاد بارک د رسول الله پیشنګوئی دا زما امت با درې او یا فرقه وګرځيږي په دې کې دوا او یا فرقه جهنمی دي الا ما انا عليه واصحابي مگر یو فرقه پاغه کې جنتی ده کومه فرقه چې کوم زما د سنت او د صحابه کرامو د جماعت قائل الله پاک دې موږ تاسو ته د اهل سنت والجماعت د لمن کلک نیول توفیق راکړي واخر دعوانا